बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़्ज़ालिमीन। वइज़ इब्तला और कला चे इम्तिहान वागस्तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बुहु रब्ददो बिकलिमातिन पयसु खबर सरा फ़अतम्महुन्ना पस पुरकड़ी दो दा खबरी। क़ाल फरमायल अल्लाह तआला इन्नी जाइलुका बेशक दो गर्ज़उन कियम तालरा लिन्नासी दपार दखलको इमामन पेशवा। क़ाल फरमायल इब्राहीम अलैहिस्सलाम वमिन ज़ुर्रिय्यती औ दौलत ज़माना। क़ाल फरमायल अल्लाह तआला ला यनालु नरसीगी आहदी वाद ज़मा अज़्ज़ालिमीन जुल्म कौन कुता। अनिमह के निमा सिपार के द बनी इसराइल तस्किरो शुए और दे ज़ना द इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िक्र शुरू की। न शुरू द इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। द इब्राहीम अलैहिस्सलाम मशहूर दो ज़ामन दी। मशरीफ़ इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और दान कशर इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने। द इसहाक़ अलैहिस्सलाम औलाद बनी इसराइल बाने मशहूर शू और द इस्माइल अलैहिस्सलाम औलाद बनु इस्माइल और अरब बाने मशहूर दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के दे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम रुस्तो दे। चूँकि बनी इसराइल द नबी अलैहिस्सलाम न मक्के रागली दी नज़के मक्के निम सिपार के द बनी इसराइल ज़िक्र को। द इस्माइल अलैहिस्सलाम औलाद के सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम नबी रागले दे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम औलाद के ज़रगुनु अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम रागली दी। दो कौल दी। यो मशहूर कौलदार च सलोर ज़र पैगम्बरान ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम औलाद की रागली दी। आखिरानी नबी बनी इसराइलों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने और द जलालैन शरीफ शरह जमल अलल जलालैन अगल की च औया ज़राम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम द इसहाक़ अलैहिस्सलाम को औलाद की रागली दी। चूँकि बनी इसराइल और दागी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम द नबी अलैहिस्सलाम न ज़माना की मख्कियो नज़के द बनी इसराइल ज़िक्र मख्कियो को और नबी अलैहिस्सलाम द ज़मानी पे एतबार सरा द बनी इसराइल न रुस्तो दे नज़क दत्ता द नबी अलैहिस्सलाम ज़िक्र मकसूद दे और मकसद दे नबी अलैहिस्सलाम न आगा द इब्राहीम अलैहिस्सलाम न तज़किरा शुरू की और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िक्र ज़िक्र की कि दादा से नबी दे चिपद बांधे यहूद और नस्वारा और मुसलमाना टोल मुत्तफिक थी
دا ټول حضرات ابراهیم علیه السلام ته د عزت او د قدر په نگاه باندې ګوري، بلکې یهود خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کی او نصارا خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کی او مسلمانان خاصم ابراهیم علیه السلام ته ځان منسوب کی. د ابراهیم علیه السلام ذکر ځکه شروع کی چې د ابراهیم علیه السلام ته دومره لوی مقام او شرف په څه خبره حاصل دی. د هغې بنیادي دوه خبرې وي. یو دا چې په ده کې انقیاد او تابعداري ډېره زیاته وه چې کومه وعده خپل رب سره وکړه بیا یې پوره کړه، په خوله یې چې څه ووایي عمل کې هغه شانتې وکړو. نو که تاسو ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوب کوئ نو دغه صفتونه به ځان کې راولئ، تابعداري ځان کې راولئ، د هغه په شان انقیاد او منل په ځان کې پیدا کړئ. او دویم دا چې ابراهیم علیه السلام چرته هم شرک نه دی کړی او بار بار د شرک نه نفی کړی دا او د برات اظهار یې کړی دی. تاسو څنګه ځان ته په کومه خوله باندې ابراهیم علیه السلام ته ځان منسوب کوئ سره د شرکه؟ ابراهیم علیه السلام دا په عراق کې پیدا شوی او په عراق کې بابل ښار کې یو کلی دی اور الف او را، په دغه اور کلی کې پیدا شوی دی او د نوح علیه السلام د طوفان نه 1900 کال وروسته راغلی دی. پلار او پورا قوم قبیله ټول بت پرست او په شرک مبتلا و. ابراهیم بن تارخ بن ناهور دا پلار تارخ دی او دا لقب آذر دی. د قرآن کریم د ظاهر نه دا معلومیږي چې پلار مشرک دی او کافر دی. لکه ابراهیم علیه السلام سره مختلفې مناظرې او خبرې اترې کړې دي. چې خپل کور نه شرک شروع شوی و نو پوره قبیله او پوره قوم کې دا شرک و. صرف مور یې مؤمنه وه، هغه ایمان ناوړی دی او د ده بیبي ساره رضی الله تعالی عنها چې دا د ده تر لور وه هغې په ده باندې ایمان ناوړی دی. او یو یې وراره دی لوط علیه السلام هغه په ایمان ناوړی دی. د دې نه علاوه په عراق کې په ده باندې چا ایمان نه دی راوړی. ابراهیم علیه السلام چې لویېدو د شعورونه په عقیده توحید باندې و، چې څنګه په خبرو پوهېده ورو ورو نو د قوم دې خبرو ته به د ناګوارۍ په اظهار باندې کله کله به خبرې هم کولې، نفرت به ظاهرو. تر دې چې لوی شو نو پلار سره هم خبرې کړې دي او بادشاه سره نمرود سره هم خبرې کړې دي او پورا قوم سره مو. نو د شعورونه په الله تعالی ازمایښونه راوستلو او قرآن کریم دلته د هغه د ازمایښونو ذکر کوي چې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام نه په یو څو خبرو سره په یو څو کلمو سره امتحان واغستو او هغه په دغه امتحاناتو کې مکمل پاس شو او پاس شو داسې پوزیشن حاصل کړي چې تمام دنیا کې داسې پوزیشن بل چا نه دی حاصل کړي. داسې په اعلی اوچتو نمبرو باندې پاس شوی دی چې د وروستو چې څومره دنیا کې خلک را روان دی دا یې دپاره یو نمونه یو مثال شو. ابراهیم علیه السلام دغه امتحانات سو دا ردی زمانه د امتحاناتو په شانتي نه چې ګنې ابراهیم علیه السلام ته پیپر ورکړی شو او ایگزامینیشن حال کې ناست او پیپر حل کی او 3 غنټې ټیم دی
او غنې کوېسچن پیپر سره دی نه دغه شانتې نه ده. ابراهیم علیه السلام ټوله زندگی د امتحاناتو نه عبارت و. د اول نه والې تر اخره پورې تر وفاته پورې ټوله زندگی شپه او ورځ یې دا زندگی بس بذات خود امتحاناتو. د الله تعالی امتحان براتو او عمل کې په صادق کېده به رښتینی بهاتو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې دا امتحانات د ابراهیم علیه السلام داو چې الله تعالی د خپل قوم د پریزا نو قوم یې پرېښودو. چې کله نمرود سره مناظره وشوه او پلار سره مناظره وشوه نو ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې په کلي کې زه نشم پاتې کېدی، نو خپل کلی پرېښودو او دا لوی امتحان یې خپل کلی پرېښودل او خپل قوم او وطن پرېښودلو. دا لوی ازمایش دی د انسان لپاره، ځکه چې ته یو نااشنا او نوي ځای ته روان یې، هلته ته څوک پېژنې نه، ستا د رهایش مسلې به وي، د معاش مسلې به وي، د عزت مسلې وي. دا ټولې خبرو ته ابراهیم علیه السلام تیار شو، کلی پرېښودو. بیا چې په لاره باندې تو په مصر باندې تېرېدو نو مصر کې یو ظالم بادشاه د ابراهیم علیه السلام بیبي ته په غلط نظر باندې وکتلو. نو دا د بیبي د عزت دا ځان له لوی امتحان او ازمایش دی. په دا امتحان کې مې ابراهیم علیه السلام پاس شو. بیا د ابراهیم علیه السلام تر یو کم 100 کالو پورې اولاد نو، او په دغه عمر کې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته زوی ورکو، اسماعیل علیه السلام. او دا لا معشوم دی لا پیس کی چې ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو دا بیبي ام هاجر او اسماعیل علیه السلام دواړه روان کا او یو داسې ځای ته بوځه چې هغه دشت و بیابان، چې هلته کې به نه انساني او نه به بل څه حیوان او نه څه شینکۍ او نه څه اوبه او نه څه آبادي. او دا چې کوم دی کې نن سبا خانه کعبه ده دې ځای ته یې راوستو. دلته کې هېڅ قسمه د زندګۍ د تېرولو هېڅ قسمه څه وسیله سبب نه و. ځکه د انسان زندګي کوم دی ته چې کوم دی کې اوبه موجود وي، دا دی کې د سره اوبه نشته او دارنګې آبادیم نه وه او نه څوک انسان او نه په دغه څه لاره وه. نو په داسې ځای کې خپله بیبي او ماشوم پرېښودلو. بیا هغه ماشوم چې په څومره دعاګانو او په څومره په نیاز باندې لوی شوی پیدا شوی ماشوم د هغه یې پرېښودو. الله حکم دارنګې بیا دغه ماشوم چې کله لوی شو 14 کاله شو او یا د 7 کالو شو نو حکم کېږي دک ماشوم دی حلال کا. نه حلالولو دا څه وړه خبره ده. ابراهیم علیه السلام عملي طور دک ماشوم حلالولو ته تیار شوی دی. دارنګې ابراهیم علیه السلام د الله دپاره خطرناک او خوفناک اور ته غورځولی شوی دی. د انسان ازمایش 4 طریقو سره کېږي، یا د انسان په بدن سره، یا د انسان په اولاد سره، یا د انسان په بیبي سره، او یا د انسان په مال و دولت سره. دا 4 امتحانونه د ابراهیم علیه السلام سره شو. جان یې اور ته وغورځولی شو او دارنګې خپل وطن او کلی یې پرېښودو او دارنګې خپله بیبي باره کې امتحان پرې راغی، د خپل زوی باره کې امتحان پرې راغی چې حلال یې کا. او چې کلی پرېږدي نو خامخا مال دولت به هر څه پرېږدي به. لکه ابراهیم علیه السلام چې ملک شام ته تو سره څه مال دولت نه دی وړی. دا 4 امتحانات په هغه باندې رالو. ابراهیم علیه السلام په هغې کې په ښه اوچتو نمبرو باندې هغه پاس شوی دی. نو دغه امتحاناتو او
ابراهیم علیہ السلام ته حکم وشو چې اسلم تابعدار شه. دا اگریمنٹ لومبی دا ابراهیم علیہ السلام نواغستی شو اسلم تابعدار شه. اسلم کی آغا تدانوی لکی چې په پلانکی خبره کی بس تابعدار شه. نافرنی اسلمت لرب العالمین دا تابعدار شم رب العالمین دا پارا. دا قید نه لگی چې په کمو خبرو کې به تابعداري کوم دا دین بارکه کړه دنیا بارکه کړه د سبارکه خبره مطلقاً اسلم تابعدار شه. یعنی کم حکم چې تا ته راځي ته تابعداري کې تو پائے کہ خپل منشا او خپل مرضی نه چلے هغه فورن اسلمت لرب العالمین. ابراهیم علیہ السلام دوی خبره دا وکړه چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ما خپل ځان مکمل الله تعالی طرف ته واړو. ان هر چا نه کا ما پلار دی او که زما قوم او قبیله ده او که زما وطن دی د هر چا نه ما خپل مخ صرف او صرف الله تعالی ته اړول دی. دا دو خبر ابراهیم علیہ السلام وکړي دای وجه امتحانات شروع شو او په هر یو امتحان کې ابراهیم علیہ السلام کامیاب شوه دی. قرآن کریم په خپل گواهی کې فاتمهن ابراهیم علیہ السلام دا خبري پوره کړې او سورہ والنجم کې وی و ابراهیم الذی وفا هغه دا خبري پوره کړې او پورا په معیار باندې صحیح وختو. نزدیک ابراهیم علیہ السلام د آینده تمام خلقو د پاره امام او پیشوا وګرځیدو چې څومره انبیاء کرام علیهم السلام رسول راغلي دي دا ټول د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې دي او د ابراهیم علیہ السلام ملت د تمامي دنیا د انسانیت د پاره هغه یو نمونه ده. ابراهیم علیہ السلام الله تعالی ناشنا صفات ورکړو. دا نوم سوریانی دی او دا سرکه ابن رحیمونو مشفق اپلارو روح البیان لیکلی دی وی دا ابراهیم متزکوی چې دی په خپل اولاد باندې او په ماشومان ډیر مهربان او نرم دل وو. دی وجنا دا کم ماشومان چې وفات کیږي د کافرانو چې کم ماشومان وفات کیږي نو دا تر قیامت پورې دا ابراهیم علیہ السلام سره او داغه بیبي ساره رضی الله تعالی عنها سره د دوړو سرولي د کدا دوړ ماشومان ډیر زیات نرمی کوونکې شفقت کوونکې مهرباني کوونکې د کافرانو ماشومان چې دی واقع کوم وفات کیږي نا ټول د ابراهیم علیہ السلام او د ساره رضی الله تعالی عنها په کفالت کې وي یا سبا قیامت کې باندې باره کې فیصله وشي نه و جنت ته داخل کړي شي. ډېر خبرې داسې دي چې هغه شروع ابراهیم علیہ السلام کړی ده. لکه روایتو کې راځي لومبني ختنه چې ده نو دا ابراهیم علیہ السلام کړی ده. د ابراهیم علیہ السلام نه مخکې به انبیاء کرام علیهم السلام مختون پیدا کېدلو خود به خود به ختنه شي او پیدا شي بو او د ابراهیم علیہ السلام نه بعدم چې څومره انبیاء کرام علیهم السلام پیدا کیږي او پیدا شوي دي هغه مختون پیدا شوي ختنه پیدایشي شوي. لیکن ابراهیم علیہ السلام غیر مختون پیدا شوی او حدیث کې راځي 80 کالو کو عمر کې ابراهیم علیہ السلام ته حکم وشو چې هغه ختنه وکړه نو خپل ختنه په خپل باندې وکړه نو دا سنت د ابراهیم علیہ السلام نه جاری شو. دارنګ رومانی سپین ویختو دا د ابراهیم علیہ السلام رالو دا نما کې به د خلکو سپین ویختن راتلو نو تاسو کو چې دا سدي
الله تعالی خو دا ستاره پر وقار او عزت دی. نا دعا وکړه رب زدنی وقارا، اے الله زما دا وقار او دا عزت نورم سیوا کی. د دې وجه نه کوم انسان په ګیره کې سپین ویښته رالو، یعنی عمر دی حتی ورسې چې خامخا سپین ویښته به راځي، نو هغه دپاره وباسل دا مکروه دی، مناسب نه دی چې دا عزت وباسي. ها که چېرې بې موسمه سپین شوي دي د بیمارۍ د وجې نه، هغه بیا وباسي نو خیر دی. او د 10 کالو دی او د 15 کالو د 20 کالو دی او ګیره ورو ورو ماشاءالله سپینېږي، نو که دې وباسي نو خیر دی. خو چې عمر د 35 او د 40 نه وړې ده، نو دا خو بیا عمر د سپینېدو دی، بیا به یې نه وباسي. دا د الله تعالی طرف نه هغه عزت دی. او درېیمه خبره ده چې دا د موی لبو دا برېت واړه کولو او دارنګې نوکونه واړه کولو او زیر ناف ویښته واړه کولو، دا ابراهیم علیه السلام دې له رواج ورکړی دی او دی لازم کړی وي. څلورمه خبره لومبني دا ازار چې دی چې مونږ ورته شلوار وایو، پرتوګ وایو، دې نه مخکې به خلکو لنګ به وهلو. لومبني دا شلوارو دا ابراهیم علیه السلام د ځان دپاره جوړ کو او هغې نوم د سروال کېښودو. سروال او سراویلو دا په عربۍ کې د شلوار ته ویل کېږي. نو دا لومبني ابراهیم علیه السلام ځان له جوړ کړی دی. نبی علیہ السلام چې وفات شو او کم لباس پاتې شوی دی، نو پای کې د شلوارم ذکرو اینا پکې موجودو. نبی علیہ السلام شلوار په خپل استعمال کړی دی او کنه کې اختلاف دی، لیکن خوښ کړی ډېر زیات دی. دی چولی دا ډېر مزیدار ډېر ساتیر دی، یعنی بدن پټون کړي. نو د پښتنو دارنګې زمونږ د علاقو چې دا کم لباس دی دا ساتیر دی ډېر زیات، یعنې پټونکي د بدن دی. عربو کې عام طور د لنګ وهلو ترتیب دی، لیکن نبی علیہ السلام په جامو کې سروال او دا شلوار موجودو. 5 نمبر لومړنی کار چې ابراهیم علیہ السلام کړن خضاب دی. دی ګیرې له خضاب نکریزي ورکولو او سر ویښتو له نکریزي ورکولو. ابراهیم علیہ السلام به خضاب یعنې دا نکریزي او وسمه دا به دواړه یو ځای کړو او دا به دې ګیرې له ورکو، دارنګې سر له به ورکو. خالص وسمه یعنې خالص تور رنګ لګول دا مکروه دي. خالص تور رنگ لګول په سر باندې او په ګیره باندې چې مکمل بلیک وي. وسمه دی وجه چې ګنې هغې نه ګنې اوبه نه ورته نه رسي، وجه دا ده چې دا یهودو سره مشابهت دی. ای خالص تور رنگ لګي، نو موږ د خالص تور رنگ لګول نه منع کړی شوي یو. موږ براون کلر لګولی شو یا سور کلر پکې شامل که نکریزو کې بیا ټیک ده. نو خالص تورې نکریزې لګول په سر باندې او په ګیره دا مکروه دي، بلکې براون کلر بیا صحیح دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ با بخاری کی روایت دی چا به نکریزې لګولې او دا سرې نکریزې او تورې به یو ځای کولې دا به لګولې. چې وفات کېده دا ټایم کې نکریزې لګولې وي. او 8 نمبر لومړنۍ خطبه په منبر باندې دا ابراهیم علیه السلام ورکړې ده. او لومړنۍ حمسه چې په لاس کې نیسلې وه منبر باندې تشریف فرما شو خطبه ورکړه، نو دا سنت ابراهیم علیه السلام جاری کړی دی. دارنګې 9 نمبر د الله په لاره کې لومړنی جهاد دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. اصل کې لوط علیہ السلام رومیانو حمله وکړه، لوط علیہ السلام قید کو
دې بوتو د ابراهیم علیه السلام خپلو خاندان سره او چې کوم ملک شام کې ورسره و هغې سره یو ځای شو او په رومیانو باندې حمله وکړه او د هغې نه لوط علیه السلام را خلاص کړو. لومړنی جهاد او لومړنی لښکرکشي او لومړنی سب جوړول دا ابراهیم علیه السلام کړي دي. دارنګې لومړنی میلمستیا چې دا مهمان نوازي دا ابراهیم علیه السلام کړي ده. بلکې بیهقي روایت را نقل کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام د ډېرې میلمستیا د وجې نه هغه ته ابو الضیوف ویل کېږي. د میلمنو پلار ابو الضیوف. عرب د مبالغې دپاره ابو ابن لفظ لګي، لکه عربي ابن السبیل وی د لارې زوی. دا کوم سړی چې ډېر سفر کې او مسلسل سفر کې وي هغه ته ابن السبیل وي. دا خو سم د لارې زوی دی. لکه څنګه چې موږ پښتو کې لږ دا سم د اوبو مهی دی چې کوم انسان ډېر زیات لامبي اوبه په ځان اچي. نو عرب بیا مبالغې دپاره ابو ابن لفظ لګي، نو ابو الضیوف د میلمنو پلارو، ځکه چې میلمانه به ډېر زیات راتلو. بلکې امام بیهقي رحمه الله روایت را نقل کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام د کور 4 دروازې وي، مشرق طرف ته، مغرب طرف ته، شمال طرف ته او جنوب طرف ته، او 4 دروازې به هر ټیم کلووي چې میلمه د هر طرف نه راځي چې د کور نه تاویږي نه، بس پاره دروازې باندې داخل شي. دا 3 ټیمه خواسم ابراهیم علیه السلام میلمستیا ورکوله. د چاش په ټیم کې عام طور میلمني په دغه ټیم کې ابراهیم علیه السلام حق کافي فاصله پر 1 کوس فاصله دا به ابراهیم علیه السلام وهله چې څوک میلمه را پیدا کړي چې میلمستیا ولا ورکړي. او لومړنی سرید چې سریدو دا روټۍ چې ماته کې دا روټۍ دا ماتولو سرید جوړ دا لومړی ابراهیم علیه السلام کړي دي. سرید دې ته وایي چې شوروا ګرمه کې او په ګرمه شوروا کې روټۍ ټوکړې کې واچي او دا بیا د انغري د پاسه د اور د پاسه په سمسې باندې ولاړې او پکې مالګه وایي ته سرید ویل کېږي. دانه چې په پلیټ کې دا سرید نه دی، سرید اکه دی چې په کټوۍ کې به جوړی. او دا وجه دا وه چې د ابراهیم علیه السلام خادمان ډېر زیاتو، نوکران هم ډېرو، میلمانم ډېر زیاتو، ای لپاره به سرید جوړو. حدیث کې هم راځي چې سرید ته په نورو طعامونو باندې داسې فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا په نورو زنانو باندې په فضیلت حاصل دی. او 10 نمبر معانقه. لومړنی معانقه د ابراهیم علیه السلام کړې ده، لکه یو میلمه سره، یو دوست سره او یو رشتہ دار سره چې لرې راغی هغه سره غاړه ملاوخلو. معانقه د عنق نه دی، عنق د سټ ته وي. نو دا سټ بل انسان سره ملاوحت دا غاړه ملاو دا معانقه دا ابراهیم علیه السلام کړې وه. تمیم داری رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام تپوس کو دا معانقه زمونږ دپاره وي خیر دی. نو نبی علیہ السلام او خیر دا جائز ده، په دې کې د دوستۍ اظهار دی او د مینې اظهار دی. خو ګورې معانقه دا پرزولو په لاندې وتلو او یو بل راغورځول دا نه، دا معانقه نه، دا خو نور څه دي. نو معانقه یو بل سره صرف غاړه ملاوخلو او د محبت اظهار کولو. لیکن دا معانقې نه بیا وروستو تعظیم پکې راغی او سجدې به خلکو کولی. نو په اسلام کې بیا مصافحه زیاته بهتر د معانقې نه. مصافحه لاس ملاوهلو او معانقه غاړه ملاوهلو.
اسلام کې معانقه هم شته، مصافحه هم شته، لیکن مصافحه زیات راغلی د معانقې نه. نو دا ټولې خبرې د ابراهیم علیه السلام د ابتدا کړې ده. نورم ډېرې خبرې ابراهیم علیه السلام شروع کړي دي. دا تمام دنیا دپاره هغه امام هغه پیشوا وګرځېدو. ابراهیم علیه السلام د امتحانات په نورو کومو خبرو باندې اخیستې شوی دی، چې به انشاءالله تعالی د درس کې وایو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې ازمایش واغسته ابراهیم علیه السلام نه رب ددو په یو څو خبرو سره پس د پوره کړي هغې لره. وفرمایل الله تعالی بېشکه زه ګرځوونکي یم تا لره دپاره د خلکو پیشوا. وفرمایل ابراهیم علیه السلام او د اولاد زما نه هم. وفرمایل الله تعالی نه رسیږي هغه زما ظالمانو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ او کله چې امتحان واغستو د ابراهیم علیه السلام ربه رب ددو بکلمات په یو څو خبرو سره فأتمهن پس پوره کړي دا خبرې. قال وفرمایل الله تعالی انی جاعلک بیشک زه ګرځوونکی یم تا لره للناس اماما دپاره د خلکو پیشوا. قال وفرمایل ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی او د اولاد زمانه. قال وفرمایل الله تعالی لا ينال عهد الظالمین نرسیگی وعده زما ظالمانو تا. په آیت مبارکه کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د امتحان او د آزمائش بیان دی چې هغه امتحان کې پاس شو. الله جل شانه فرمایل کہ تا درستو خلقو دپاره امام او پیشوا ګرځوما ځکه ته په امتحان کې کامیاب شي او د امامت قابل. ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې الله دا سلسله زما په اولاد کې جاری وساتي چې په هر دور کې هر زمانه کې زما په اولاد کې د امام موجود دي. الله تعالی فرمایل ستا دعا قبول شوا، ستا په اولاد کې به امامت جاری وي، لیکن چې کم یو ظالم وي نو ظالم به امام نه جوړیږي. د امام د پاره شرط داري چا به تقوا والی پرهیزګار وي عادل وي. او ستا په اولاد کې چې کم سړی ظالم دی متقی نه دی عادل نه دی ناغه ته امامت نشي ملاوي دی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې امتحان واغستو د ابراهیم علیه السلام ربه رب ددو. ابتلا من امتحان و ازمائشو مراد دغه تکلیف ته مکلف کول دي. الله تعالی په یو څو خبرې فرض کړې چې په دې باندې عمل وکړه. ابراهیم علیه السلام په عمل وکړو او پورا صحیح عمل وکړو. بے کلمات په یو څو خبرو سره د یو څو خبرو دو تفسیر مخکې تیر شوي وو چې یو خدا چې خپل علاقه پرېښودلو خپل وارث صاحب سره او بادشاهي وکه سره مناظره کولو او د خپل زوی ذبح کولو او خپل بیبي او خپل بچی
په یو دشت او بیابان کې پرېښودل. او دویم هغه لس خبرې چې 15 په سر کې دي 15 په بدن کې ابراهیم علیه السلام باندې فرض وي او په دې امت باندې هغه سنت او مستحب دي. دریم تفسیر دا دی، دا تفسیر روح المعانی او روح البیان دواړو لیکلی دی چې دینه مراد هغه 13 خصلتونه دي، 13 عمده خبرې دي چې هغه ابراهیم علیه السلام باندې فرض شوی او هغه په دې امت کې نشته. دغه 13 خبرې قرآن کریم کې ذکر دي. په دې کې 10 خبرې په سورې برات کې راغلي دي او 10 خبرې په سورې احزاب کې او 10 خبرې په سورۃ المؤمنون پار نمبر 18 کې. په دریو آیاتونو کې دا 10 خبرې ذکر شوي دي. د سورې برات په دې آیت کې التائبون العابدون الحامدون السائحون په دا آیت کې 10 خبرې ذکر شوي دي. پای کې لومړنۍ خبره توبه وباسلو. مؤمن به هر ټیم توبه وباسي، په خپل ګناه باندې به مداومت هم نه کوي، اصرار به هم نه کوي او په خپلو ګناه باندې به فخر هم نه کوي او درېږي به هم نه. او دویم عبادت کول، بندگی کول، دا به د مؤمن صفت وي چې دی به هر ټیم د الله په بندګۍ کې مشغول او مصروفه وي. او درېیمه خبره د الله حمد و ثنا کولو، دی به خپله بړایي خپله لویي به نه بیاني او نه به د مخلوق لویي او بړایي بیاني. بړایي او لویي به صرف او صرف د الله بیاني، د الله حمد و ثنا به کوي. څلورمه خبره سیاحت دی، د الله دپاره به د الله په ځمکه باندې ګرځي، د نورو اغراضو لپاره نه. که هغه جهاد فی سبیل الله دی او که هغه د الله دین خلکو ته رسول دي. څنګه چې ابراهیم علیه السلام پیدا شوی ملک شام کې دی او د الله د دین دپاره لاړو مصر ته او د مصر نه ملک شام پیدا شوی په عراق کې دی او لاړو مصر ته او د مصر نه بیا ملک شام ته. نو د الله د دین دپاره به ګرځي. نبی علیہ السلام پیدا شوی مکه مکرمه کې دی، د الله دین دپاره مدینې منورې ته تللی دی او بیا په پورا عربو کې ګرځېدلی دی. دې ته سیاحت ویل کېږي. یا مراد ترې جهاد فی سبیل الله دی. او بله خبره رکوع، الله ته به رکوع کې او سجود او سجده به کې. رکوع سجده یعنې مونځ اهتمام کولو. او بل خبر عمل بالمعروف دی، خلق بنیکو ترابلی، د نیکو به خلکو ته حکم کې. والنهی عن المنکر، د ناروا نه به خلق منع کې. والحفظ لحدود الله، د الله د حدود او د الله د احکاماتو به حفاظت کې. چې کمی پولی کمی حدود الله تعالی مقرر کړي نو به اوړي نه تجاوز به نه کې. او آخری خبره ایمان دی، ایمان په الله تعالی باندې ساتي. نو دا 10 خبرې په یو آیت کې ذکر شوي دي د سورې برات او دارنګې د سورې احزاب په یو آیت کې 10 خبرې ذکر دي. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات کی هغه 10 خبرې داري. لومبنۍ دا چې مسلمان وي، تابعدار به اسلام معنی انقیاد، مومن به تابعداری. ابراهیم علیہ السلام ته الله تعالی اسلم تابعدار شه، ناغوی اسلم تو تابعدار شم. چې خبره وکړه بیا کم یو حکم چې راغلی دی ابراهیم علیہ السلام پکې بیا رستوالی نه کړي. هر حکم چې راغلی دی نو چون چرای نه کړي، فوراً اک شانتی عمل کړي دی. نو اس اسلام تابعداری کولو. او دویم خبره ایمان دی، په زړه کې بستا عقیده کلکه په الله تعالی باندې.
د تمامي دنیا نقشې به یو سوي لیکن ستا د الله تعالی په ذات باندې ایمانی. او درېیمه خبره قنوت او عاجزي کول، تابعداري کول. څلورمه خبره صدق دی، رښتیا به وایي، دروغ به نه وایي، رښتینی به وي. او پنځمه خبره صبر دی، صبر وکړي، حالات به راځي په انسان باندې. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. ترمذی شریف کې روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي لوی مرتبه، لوی اجرونه، لوی ثوابونه دا لوی ازمایښونو سره دي. چې څومره لوی ازمایښ دومره ډېر ثواب به وي. د انبیاء کرامو ثواب ډېر زیات دي، درجه یې ډېره زیاته اوچته وي، ځکه د هغوی ازمایښونه ډېر سخت دي. دارنګه چې کوم سړی نبي ته نږدې وي، دا په نقش قدم باندې رواني، نو هغه باندې هم ازمایښونه ډېر راځي، نو اجرونه هم ډېر زیات وي. سبا قیامت په ورځ باندې به چې کله الله تعالی دې مصیبت زدو ته، دې حالاتو والو ته او مصائبو والو ته الله تعالی دا اجرونه ورکړي که نه، چې کوم انسان دنیا کې ازمایښونه نه راغلي، بیماری پې نه وي راغلی، نو ترمذي شریف کې روایت دی، هغه به وي چې کاش چې زما دا سرمن په کینچیانو کټ شوی وی، زما دا بدې ټوکړې ټوکړې شوی وی، چې ما ته نن ډېر اجر میلاو شوی. ټیک ته په صحت باندې، په راحت باندې، په عباداتو هم اجر و ثواب دی، خو چې دې سره سره کله بیماری او ازمایښونه او تکالیف وي، بیا د هغې څه بل شان اجر دی. نو دا عافیت والا انسان با په ورځ آرزو وکړي چې کاش چې ما سره دنیا کې هغه عمل شوی وی چې زما دا بدې ټوکړې ټوکړې شوی وی، چې ما ته هم ډېر لوی اجرونه میلاو شوي وی. نو موږ به د الله پاک نه ازمایښونه نه غواړو، نه به تې بیماری غواړو، نه به تې تکالیف غواړو، الله پاک نه به عافیت غواړو. د عافیت سوال به کوو د الله پاک نه. لیکن که د الله تعالی را طرف نه ازمایش راغی، بیماری راغله، تکلیف راغی او حالات رالو، که په مال کې که په جان کې وي، نو په هغې به صبر کوو. لکه دا دې وخت کې چې کوم عمومي حالات دي چې زمونږ تیار رزق او هغه تقریبا اغوستلی شوی دی او کوم حالات راغلي دي، انسان به صبر کوي په دې باندې، په دې صبر نه اشنا اجر میلاویږي. او بله خبره چې کوم دی والخشوع، عجزي به کوي. خشوع تعلق ظاهري بدن سره دی، خپل ظاهري بدن کې به عجزي اختیارئ. والتصدق، صدقه و خیرات به کوي. ابراهیم علیه السلام دومره صدقه و خیرات به کو چې مونږ ویلو چې د خپل کور 4 دروازې جوړې کړې وې، او هره دروازه به هر ټیم کولو وه چې هر څوک د هرې لارې باندې راځي، چې هغه د تکلیف نه راځي او خوراک او څښاک کې. او والصیامو، دارنګې روژه به نیسي. روژه په هر یو شریعت کې فرض وه، صرف په دې امت باندې نه ده، آدم علیه السلام نه را روانه ده، نو د روژو اهتمام وکړي. والحفظ للفروج، خپل شرمګاه به د هغې حفاظت وکړي، په غلط ځای کې، په ناجایز ځای کې به نه استعمالوي. غلط قتل، غلط اوریدل، غلط خیالات، دا ټول لارې به غلط نه استعمالوي. چې کوم ځای کې جایز شریعت اجازت ورکړی دی هلته به استعمالوي، او غلط ځای کې به نه استعمالوي. او لس خبرې په سورې مومنون کې ذکر شوي دي، قد افلح المؤمنون کې. هغه لس خبرې داري: ایمان، د الله تعالی په ذات باندې ایمان، قد افلح المؤمنون، مؤمنان به کامیابیږي، چې مؤمن نه چرې نشي کامیابېدی. او دویمه خبره خشوع، عاجزي کولو. درېیمه خبره والاعراض عن اللغو، د عبثو خبرونه، د ناجایزو کارونه، د فضول خبرونه به اعراض کوي.
نه به داسې ملګري سره کښېني، نه به داسې مجلس ته دی او نه به داسې ګپ شپ لګوي چې په هغې کې لایاني فضول خبرې وي. اعراض عن اللغو د عبثو خبرو نه به ځان ساتي. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه، د یو انسان اسلام خوبی دا ده د الله تعالی ښه اسلام ورکړی دی چې هغه د لایاني خبرو نه ځان ساتي. لایاني کتلو، لایاني اورېدلو، لایاني مجلسونو کې ناسته، لایاني ګپ شپ لګولو د دې نه به ځان ساتي. اعراض وکړي. د مؤمن وقت ډېر قیمتي دی. الوقت سیف ان لم تقطعه یقطعک، دا وقت چیرې دا یو تلوار یو توره ده، په دې به ته نور کټکې کوي، ته به کټ شي په خپله. که دا وخت ضایع کوې نو په خپله به کټ کېږې به. د دې نه زیات قیمتي هغه بل څه نشته دی. او نن د مسلمانانو اوقاتو اکثره حصہ فضول لایاني خبرو کې مصروفه کېږي او مشهوره کېږي او تېرېږي. والاعراض عن اللغو، علامہ شبلی نعمانی رحمه الله دغه سفرنامه ده، سفرنامه روم او شام. هغوی د اوبو په جهاز کې روان وم. د جهاز چې کوم کیپټن و هغه اعلان وکړو چې انجن فیل شوی دی او موږ سره نور څه بندوبست نشته، نه لږ ساعت پس به دا جهاز ډوبېږي به، نو که ځان له بچاو کولی شي نو وکړئ. پوره جهاز کې یوه افراتفري جوړه شوه. وی زما یو ملګری او یوروپین مسلمان هم نه د سره، لیکن زما ورسره تعلق و. نو زه هم په باغ دوړ باندې شوم، مې ګورم چې هغه کوم ځای کې دی، څه حال کې دی. چې لاړم هغه لاندې کیبین کې خو ښکلې په سکون سره ناست او کتاب ګوري. مې کړي د پته نه چې ګنې جهاز ډوبېدو والا دی. نیماتې چې سر تاسو څه پته شته وي چې څه مې چې جهاز ډوبېدو والا دی، چا ما ته پته را یما چې دا اوس باغ دوړ نه کوي. هغه غیر مسلم وي یاسم یو له 7 منټه ما سر دی وخت کې شته، نو ولې نه پدې کې کتاب ولونه ګورم، بیا به د کتاب کتو موقع نه نه هغې چې دا موږ د هغې کمالات بیانو. هغې کتاب سره شوق دی، تعلیم سره شوق دی. د ټوله دنیا کې د وخت کې د ټاپ لایبرري چې ده هغه د وخت کې کانګرس لایبرري ده او 6 کروڑ کتابونه پای کې موجود دي. مسلمانانو سره دونه کتابونه نسم رئیس سر کتابونه دي. دا شوق دی د علم او د تحقیق او د ریسرچ. هر انسان معصوم او لوی کتاب سره تعلق دی. نن مسلمانان قرآن په موبایل کې ګوري، یعنی قرآن اوس موبایل ته راغی. مسلمانان په جماعت کې ناست او قرآن مخامخ ته موبایل کې قرآن ګوري. د قرآن د برکاتو نه محروم شو خلک. مسلمانان د برکاتو نه محروم شو. په کور کې، په ګاډي کې، په جماعت کې قرآن موبایل کې تلاوت کی او دا قرآن دی. دا خو د مجبورۍ په ټیم کې ویل پکار دي. دا ونه چې مستقل مسلمانان د قرآن د برکاتو نه محروم، نور کتابونه الله رسکو پاتې را. نو دا اعراض عن اللغو، انسان چې کله ابس کارونه کی کنه په خپل ابس شي. بیا انسان چې کله بیکار کارونه شوي دي په خپل بیا بیکار شي، او کله چې انسان د کارونه شوي دي په خپل بیا کارآمد شي. بیا نن موږ بیکار کارونه شروع کړو د لارو په غاړه باندې، د نالو په غاړه باندې او دارنګې په روډونو باندې، او مسلمانو اوقات ضایع کېږي. والاعراض عن اللغو، او دارنګې والزکات، دی زکات ورکي په ټیم باندې،
د زکات دا فائدہ را چې آفات و بلیات بیا نه راځي. مشکات کې روایت ده یو بزرگ دا اوریدلو چې وریځې ته حکم وشو چې لاړه شه د پلانکي په ځمکه باندې باران ووروا، او د دغه وریځې نه نوم واورېدو او وریځه روانه شوه، دی ورپسې نیغ روان شو. وی کتل چې په یو زمیندار دی بیلچې ورسره ده، هغه راغلی دی پټي کې ولاړ دی او دا وریځ خو ښکلې وورېده او ټولې اوبه د هغه سړي ځمکې ته لاړې، هغه ځمکه اوبه کړه، سیراب وکړه. تر هغه سړي نه تپوس وکړو ستا څه نوم دی؟ وی خیر خدای وي او هغه ته خپل نوم وښو. وتی تپوس ته ولې وکړو؟ وی زه په پلانکي ځای کوم وریځ ته حکم وشو چې لړ شه پلانکي باندې وورېږه، او چې رالم تر مخکې نه تیار راغلی وي چې ګنې تا ته پوهېږي باران به کېږي. ته څه کار کوې؟ وی څه کار کوم د دې ځمکې نه چې کم پیداوار وشي هغه 3 حصې کمه، یوه حصه د الله په لاره کې ورکمه، او یوه حصه کور ته وسمه، او یوه حصه هغه په دې ځمکه باندې او په خپلو خپلوان باندې لګومه. یعنې د الله په لاره کې 3 حصه ورکولو. موږ هغه 10 او 20 ته نه یو تیارو چې کوم عشر دی 10 حصه او 20 حصه هغه شانتې وکړو چې څنګه ورکول پکار دي، او هغه د الله مال 3 حصه ورکړي. دا دپاره الله تعالی کوم نظام چلی؟ باران نشته او هغه دپاره باران وریځ الله تعالی رالیږي، باران دا په ځمکه باندې کېږي. دا موږ ته سبق دی، تعلیم دی. کم انسان چې الله سره سوداګري کوي، الله تعالی خو بیا ډېر غیرتي ذات دی. د تمامي دنیا فصل به تباه کېږي، ستا فصل به بچ کېږي به چې کله انسان الله سره صحیح معاملات چلی. نو زکات به ورکړي. والحفظ للفروج، او دارنګې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کولو. والرعایت للعهد، وعده به پوره کې، عهد و پیمان دی چا سر کړی دی دای به لحاظ ساتي، پوره کې به. مؤمن به د خپلو وعدو پابند به وي، اګریمنټ دی چا سر کړی او په ټایم باندې پوره کې. والامانت، امانت به خپل حقدار ته واپس کې. تا سر چا امانت ایښود دی هغې به خیانت نه کوي او چې ټایم راشي واپس به کې. والمحافظة على الصلاة، او مؤمن به په مونځ باندې مداومت او همیشوالی به کوي. دا نه چې صرف رمضان شریف کې 15 وخته مونځ دی او بیا 11 میاشتو کې سال مانځلو به هم نه پاسي. نه، د مونځ اهتمام کول، محافظت او مداومت کولو. دا 13 خبرې دا په ابراهیم علیه السلام باندې هم وي او دا په دې شریعت کې هم دي. نو دغه 13 خبرو امتحان د ابراهیم علیه السلام نه واغستی شو. ابراهیم علیه السلام په دې کې کامیاب شو. فاتمهن، پس ابراهیم علیه السلام پوره کړي دغه خبرې، هغې کې پوره پاس شوی دی. روح المانی یو قول لیکلی دی چې دې کې مونږه ابراهیم ربه ویلی شو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، ابراهیم علیہ السلام د خپل رب نه امتحان واغستو. نو امتحان څه مطلب دی؟ یعنی ابراهیم علیہ السلام خپل رب ته ووایي چې اے الله ربي ارینی کیف تحیی الموتى، اے الله ما ته وښیه ته به دا مړي څنګه ژوندي کې. ابراهیم علیہ السلام رب ته دعا او سوال وکړو چې الله دا مړي ژوندي کول ما ته وښیه. او دا ذکر په 3 سپاره کې په 2 رکوع کې روان دی. الله تعالی فرمایي چې ستا ور یقین نشته دی. یقین خو مشته،
او سوال زکه کوم چې زماره ته اطمینان حاصل شي چې په خپل سترګو باندې وینم چې دا مړي به څنګه ژوند کیږي. او بیا الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته وې سلور مارغان واخلا ځان سره عدد کا مانوس کا وساته چې ته خو پیژنې او بیا دغه سلور مارغان حلال کا دای سرونه خپل ځان سره لاس کې ونیسا او دا باقی بدن یې کې مکا ټوکړي ټوکړي کا او بیا هغه سلوري سیکا او په سلور غرور باندې یو ایسکیزا او بیا دغه سلور سرونه په لاس کې ونیسا او دې ته حکم وکړه شي نو دا ټول مارغان بیا ژوندي شي او تعالی بیا سول راشي. او دا الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته بیا وښودلو. ابراهیم علیه السلام داسې وکړو دغه سلور مارغان الله تعالی بیا یو ځای کړو وزرو سره یو ځای شي اډوکو سره او دارنګې د بدن نورې حصې خپل حصو سره یو ځای شوې او جسم پوره شو. سرونه د ابراهیم علیه السلام په لاس کې وو او د ابراهیم علیه السلام لاس ته خپل مرغۍ راله او اکه مرغۍ چې کوم ابراهیم علیه السلام ساتلی او پیژندي یې یعنې دا نه چې الله تعالی نورې مرغۍ دعوا نه راولېږلې. نو دا یو امتحان چې ابراهیم علیه السلام الله ته سوال وکړو الله والا خبره پوره کړه. دارنګې ابراهیم علیہ السلام رب ته دعا وکړه اجعل هذا البلد آمنا اے الله دا مکه مکرمه یو هار وګرځې آباد نه دې کې هدشت بیابانو نه ونه نه بوټي و نه وبوي نه انسان نه بل څوک و دایره پر ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه سوال وکړو الله تعالی خبر وکړه خپل زوی معصوم اسماعیل علیہ السلام او خپل بیبي ام هاجر پرېښود او لړو او الله تعالی د کم دی نه قبیله جرهم دې لاره غلطه شي او دې طرف ته رالو چې راله ویې کتو یو زنانه ناسته یو معصوم دی دا یې نجات واغست همدلته اوسېږو تاسو سره ام هاجر ورته بلکل لیکن د اوبو ملکیت به زما وي. دا قبیله جرهمت دا آباد شوه هغې بیا وروستو بلې قبیلې پسې پیغام ولګو دلته راشئ خو ښکلې اوبه دي مزېدارې کلو میدان او ځای ډېر دی. هغه قبیله جرهم ټوله مکې مکرمې ته راله هغې کې اسماعیل علیه السلام ډېر شو بیا پکې نکاح وکړو بیا دویم نکاح وکړو بیا ام هاجر هلته وفات شو او یو سلسله روانه شوه. هغه مکه مکرمه چې دشتو بیابانو هغه الله تعالی یو داسې هار وګرځو چې په دنیا کې دې وخت کې 24 غنټې که یو هار او یو ځای آباد دی هغه مکه مکرمه ده. چېرته کرفیو نه لګي چېرته چوټي پکې نشته دی بلکې د چوټۍ پرځ خو نور هم زیات رشي هلته کې د جمعې په شپه باندې او د خالي په ورځ باندې اور تمامی دنیا میں بے موسم ہر ٹائم بتاتا مکہ مکرمہ کی ملاویگی دا اعلان اعلی برینڈ اور دا اعلان اعلی چیز بتاتا پا مکہ مکرمہ کی اچت و صحیح بتاتا ملاویگی کدا مشرق و کدا مغرب و کدا شمال و کدا جنوبی. دا ابراہیم علیہ السلام دعا و اللہ تعالی دا سے قبول اکڑن فاتمہن بیا د اتمهن فاعل هغه الله تعالی دی. ابراهیم علیه السلام چې کومې دعاګانې کړې کومې خبرې کړې وې هغه الله تعالی پوره کړي. چې کله امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام پاس شو نو الله تعالی به طور انعام ورته فرمایي قال او فرمایل الله تعالی انی جاعلک بېشکه زه ګرځونکي یم تا لره للناس د پاره د خلکو اماما یو پیشوا امام مقتدا ته ویل کېږي چې دا په نقش قدم نور خلق رواني نمونه امام په حق کې دی شي په بد کې دی شي په کفر کې امام او په دین کې امام
دلته دین هغه امام مراد دی. قرآن کریم شلم سپاره کې فرمایي د فرعونانو باره کې وجعلناهم ائمة يهدون، مونږ دا فرعونانو دا امامان د کفر د پاره وګرځولو، دا د کفر امامان شو. یعنی جهنم ته فرعون مخکې رواني او قوم ورپسې رواني، او دا په دین کې امامان مراد، دین کې امام کې دی شي. دلته کې د امام نور په دین کې امام چې هغه نبوت دی. الله تعالی چې ابراهیم علیه السلام تا د رستو خلقو د پر یو امام او نمونه پیشوا ګرځوما. یاد للناس نه مراد هغه زمانی خلق دی، خو تفسیر دار چې تر قیامت پورې څومره خلق را روان دي ته دا ټول د پر امام وي، پیشوا وي، مقتدا وي. چې څومره انبیاء کرام رستو راځي هغه ټول بستا په اولاد کې وي. قال ومن ذریتی، او فرمایل ابراهیم علیہ السلام او د اولاد زمانهم، دا من د پاره تبعیض دی. ابراهیم علیہ السلام وکتلو چې الله تعالی هماله امامت او نبوت او خلافت راکو. ابراهیم علیہ السلام دا وغوښتلو چې د امامت دا سلسله دی روانه او جاری وي. لکه د ابراهیم علیہ السلام خپل عمر خو 176 سال دی. آتا خدا یقین چې د تر قیامت پورې ژوندی نه مال او مرګ راځي وا زما په مرګ سره چې دا سلسله بند نشي، ختم نشي او دا دی جاری وي. دای طریقه دا چې زما په اولاد کې امامت جاری وي، زما اولاد او زمان وسی زما کړ وسی دغه رنګ سلسله روانه وي. نو مقصد د ابراهیم علیہ السلام داو چې زما په اولاد کې په یو زمانه کې دا سلسله بند نشي. نایره پاره ومن ذریتی وي چې زما په اولاد کې په هر زمانه کې په هر ټیم کې دا سلسله د نبوت او د امامت دی جاری وي. الله تعالی فرمایي چې ټیک تا جاری وي، لیکن یو خبره پکې ده چې ستا په اولاد کې په یو زمانه کې فرض کا ظالمان خلق کړه عادل پکې نشتا، نه ته نبوت نه ملاويږي. انقطاع پکې راځي. دانه چې غني ستا په اولاد کې بچر انداسې زمانه غني ناراضي چې غني کې با نبی خامخا موجودي. ومن ذریتی او د اولاد زمانهم، قال او فرمایل الله تعالی لا ینال نرسیږي عهدی وعده زما الظالمین ظالمان تا. عهد نه مراد هغه امامت ته، امامت ته عهد وي ځکه عهد امانت ته ویل کېږي، او دا امامت یو امانت ته چې دا مستحق طور کول پکار دي، او د امامت مستحق عادل او تقوادارو. مطلب دا دی چې ستا په اولاد کې کم یو انسان تقواداري اعلی درجه والا او عادل وي، نه ته د امامت او نبوت ورکوما. او کا عادل نی او تقوادار نی، اگر چې ستا په اولاد کې لیکن هغه ته نبوت او امامت نه ملاويږي. ظالمین، ظالم چاته وي؟ کافر ته ظالم وي. والکافرون هم الظالمون قرآن کریم وی. دا اعلی درجه ظالمان دا کافران دي، او ظالم د گناہ کبیره مستحق ته ویل کیږي. چې کوم انسان کافر دی، مشرک دی او یا د گناہ کبیره مستحق دی، نغت امامت نبوت نشي ملاوي دي. چې څومره انبیاء کرام د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي اعلی درجه والا تابعدار او انصاف والو. لا ینال عهد الظالمین، نه به حاصلیږي نه ورسیږي عهد زما الظالمین ظالمانو ته. آیت نه خبره معلومه شوه چې هر انسان له خپل اولاد فکر پکار دی چې اولاد دې په دین باندې رواني، د هغې د مستقبل فکر دی.
د معیشت فکر رستوره او داعی د دین او د تقوا فکر مخکې دی او که الله تعالی علم درکړی دی او تقوا درکړی ده او محنت یې درکړی دی نو دا د الله نه سوال کو چې خدای ما په اولاد کې دا علم داری جاری او ساری وي او کله چې ازمایش کو د ابراهیم علیه السلام رب ددو په یو څو خبرو سره پس پوره کړي دا خبرې او فرمایي الله تعالی بشک زو غرزون کې امتحان د پر د خلکو پیشوا او فرمایي ابراهیم علیه السلام او د اولاد زمانهم او فرمایي الله تعالی نرسي یا زما ظالمانو ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت او کلا چې مونږ وګرځو بیت الله شریف مثابتن زید را جمع کېدلو للناس د پاره د خلکو و امنن او زید امن واتخذوا او انیسه تاسو من مقام ابراهیم زید او دریدو د ابراهیم علیہ السلام مصلن زید منذ واحدنا او منگا حکم کرو الى ابراهیم و اسماعیل ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا اند دی خبری طهرا چې دواړه پاک ساته بیتیا کور زما للطائفین د پارا د طواف کوونکو والعاکفین او د پارا د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پارا د رکوع سجدو کوونکو ذکر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع دے مقصود نبی علیہ السلام تا خبر را وستل دی لکه مخکې د بنی اسرائیل ذکر شو او د بنی اسرائیل نه بعد د بنی اسماعیل ذکر کې د نبی علیہ السلام قرآن کریم خبر د ابراہیم علیہ السلام نے شروع کړه چې الله تعالی دغه مختلف امتحانات او صواب کې پاس شو د دې نه ذکر کې چې موږ یو بل احسان کو په خلکو باندې چې موږ بیت الله شریف زید امن وګرځو او زید خلکو دراجمه کېدلو غیر چاپیر قتل و غارت و جنگ جگڑے و فساد او بیت اللہ شریف کی امن و امان مکی والو تا یاد دہانی دا چدا اللہ احسان و منے چا اللہ تعالیٰ تاثر امن در کو ورنہ غیر چاپیر پا قبائلو کی اس قانون نشتا قتل و غارت و جنگ جگڑے و فساد خون ریزیدہ او دلتا امن و امان دے او دویم دا چې دلته کې هر ټیم خلک را جمع کیږي د حج د بیت الله شریف د پاره او د عمرې د پاره اصلیت کې بیت الله شریف چې دی په اسمانونو کې بیت الله دی
چای ته بیت المعمور ویل کېږي د فرشتو دپاره، او دای نه فرشتي هر ټیم طواف کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما د معراج په شپه باندې وکتل چې د بیت الله شریف نه او یا زره فرشتي هر ټیم طواف کی، او کومه فرشته چې یو پیر طواف وکړي د هغوی بیا دوباره نمبر نه راځي. د کله نه الله تعالی بیت الله شریف چې بیت المعمور دی د اسمانونو د پاسه هغه پیدا کړی دی، او د هغه وخت نه طوافونه شروع دي. د دغه بیت المعمور په سیټ کې لاندې په ځمکه باندې بیت الله شریف دی چې کله حضرت آدم علیه السلام او بی حوا علیه السلام ځمکې ته راکوز شو. آدم علیه السلام دلته سرندیب کې سریلنکا کې راکوز شو، او بی حوا علیه السلام په جده کې راکوزه شوه. چې کله دې ملاقات شو، آدم علیه السلام دعا وکړه چې یا الله په اسمانونو باندې خو ستا کور دی چې فرشتې د هغې نه غیر چاپېر طواف کي، په ځمکه باندې هم دغه شان یو کور پکار دی. الله تعالی حضرت جبریل علیه السلام راولېږو، او آدم علیه السلام یې بوتو دا کوم ځای کې چې دې وخت کې خانه کعبه را. جبریل علیه السلام په دروازې باندې خپل وزر راوبغو. دا تفصیل علامہ ازرقی دا کتاب دی اخبار مکہ، او دارنگی دا ابو شیخ کتاب دی کتاب العزم، دا تفصیلات لکلی دی. دا مکی مکرمی په تاریخ کې دا بہترین کتاب و مستند کتاب اخبار مکہ دی چې علامہ ازرقی لیکلی دی. جبریل علیہ السلام دا کم دی کې چې خانه کعبه دې ځای له وزر راوبغو. د دغه وزر د اثر نه لاندې تر اومې ځمکې پورې بنیادونه جوړ شو. لاندې اومه ځمکه ښکاره شوه، او بیا فرشتو دومره غټې چې یو ګټه به 150 کسانو نشو اوچتولی. هغه د 5 مختلفو غرونو نه چې دارنګې لبنان کې یو غر دی، او غار حرا او دغه رنګې نور جبل ابي قبیس وغیره وغیره د هغې نه به ګټې راوچتولې، او دا د لاندې د اومې ځمکې له بنیادونه شروع شو تر دې چې د ځمکې سر لې راوستو. د هغې نه بعدو چې کله ځمکې ته بنیادونه رارسېدلو، نو په اسمانونو کې چې کوم بیت المعمور دی، هغه بیت المعمور الله تعالی راکوز کو، او دا بنیادونه د پاسه کېښودو. او بیا آدم علیه السلام اعلان وکړو. نو آدم علیه السلام په خپله مو چې هغه وخت کې کوم خلکو هغوی به راتلو، د بیت الله شریف طواف او حج وغیره شروع شو. دا د حج حکم د نبی علیه السلام د زمانې نه، او یا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه دی، دا د آدم علیه السلام د زمانې نه را روان دی. آدم علیه السلام ځان سره 2 ګټې هم راوړې وې، یو دا حجر اسود دی، بل مقام ابراهیم. دا دواړه آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره راوړې وې، او دا دواړه ګټې د جبریل علیه السلام په اشارې سره په خانه کعبه کې نصب شوې. د آدم علیه السلام اولاد او ټول په دې حج کړی دی. بیا چې کله نوح علیه السلام په قوم طوفان راتو، نو فرشتې راغلې او دغه خانه کعبه بیت المعمور یې اسمانونو ته اوچت کو، او دا چې کومې 2 ګټې مقام ابراهیم او حجر اسود،
دا ادریس علیہ السلام د دغه ځای نه اوچتې کړې او جبل ابي قبیس چې په مکه مکرمه کې دی په هغې کې دننه یو غار دی، په غار کې دا دواړه ګټې یې دفن کړې او خولې ورپسې بنده کړه. نو د نوح علیه السلام د زمانې تر ابراهیم علیه السلام تر زمانې پورې د بیت الله شریف دا کوټه دا تعمیر او دا عمارت نو دغه ځای کې صرف د شګو یو ډیری به وه، هغه آبادي الله تعالی اوچت کړو. دا د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام منځ کې چې 1700 کاله زمانه ده، دا 1700 سال خلق راغلی دی، حجم کړی دی او دغه ځای کې دعاګانې هم کړي دي، خو چونکې هغه ځای اشارات خو موجود وو چې کومه د شګو ډیرې وه، د هغې نه به یې ګیر چاپېر طواف کو، هلته به یې دعاګانې کولې. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام الله تعالی راولېږو، نو ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو ما د کور تعمیر وکړه. اوس هغه دی ښکاره نو څونه زمانې تېرې شوې، نو بیا جبریل علیه السلام راغی او د خانه کعبې چې دا کوم حدود دي د دې د پاسه وریځ راله، نو وریځ یې د پاسه سوري وکړو، نو چې څومره یې سوري و هغه ځای باندې جبریل علیه السلام نهې راکاږلې چې دا دی د بیت الله شریف بنیادونه دي. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه ځایونه وکنستل، هغه شګې واړولې تر دې چې بنیادونه د آدم علیه السلام او د فرشتو د لاس چې کوم ښکاره شو او د هغې د پاسه بیا تعمیر شروع شو. اسماعیل علیه السلام به ګټې راغونډولې د ابي قبیس غر نه او د غار حرا غر نه، او ابراهیم علیه السلام به لګولې تر دې چې کله دیوالونه اوچت شو او بیا بره کوازه پکار وه، نو د کوازې دپاره ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ووایي چې داسې یوه غټه روړه چې په زه ودرېږم او دا بره تعمیر وکړم. اسماعیل علیه السلام ګرځېده، جبریل علیه السلام ورته راغی، وی څه کوې؟ وی دغه شان ګټه پکار ده، وی راشه زه راته ګټې ښیم. هغه ادریس علیه السلام چې په جبل ابي قبیس کې کوم مقام ابراهیم او حجر اسود دفن کړو او خولې وله کولو کړه، هغه یې ورته وباسلو، وی دا اوسه. نو دا مقام ابراهیم اول یې دا راوړو او د هغې د پاسه به ابراهیم علیه السلام ودرېدو. دې کاڼي د ابراهیم علیه السلام د خپو اثر هم قبول کو، هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپو باقاعده نشانات دي. دې کاڼي له الله تعالی ناشنا اثر ورکړی دی چې کله ابراهیم علیه السلام به بره خطو ته او بره خطو، چې کله به ښکته را کوزېدو کاڼي به ښکته شو. داسې ناشنا د جیک سیسټم و چې بره ښکته کېده به. د خانه کعبې تعمیر چې مکمل کو نو 9 گزه دنګه، 9 گزه نه تقریبا 15 فوټ جوړیږي. د خانه کعبې اوچتوالی 15 فوټ یعنی 9 گزه، او دا رکن حجر اسود چې دی چې په کوم ګوټ کې حجر اسود نصب دی دې ته رکن حجر اسود وي. د دې نه رکن شامی دا دیوال چې دی دا یې 33 گز اوږد جوړ کو، او بیا د رکن شامی نه رکن غربي دا کوم دی چې حتیم دی، د حتیم دې طرف ته ګوټ ته رکن شامی وي او هغه بل طرف ته ګوټ ته رکن غربي ویل کېږي.
نو د رکن شامی نه رکن غربي پورې چې دا کم دیوال دی دا 22 گز شرعي جوړ کو او الته د رکن غربي نه تر رکن یمنی پورې دا چې کم دیوال دی نو دا 31 گز جوړ کو او بیا د رکن یمنی نه تر رکن حجر اسود چې کم دیوال دی دا 20 گز جوړ کو اوس کتا سو ګورې نو دی بیلنس برابر نه دی دا یو 33 گز دی نه ای مقابله کې غبل دیوال 31 دی او چې دا یو 20 گز دی غبل 22 گز دی لیکن مستطیل شکل ہو لیکن دا فرق پکې ډېر نمایاں ښکارېدو او بیا حجر اسود یې په دغه ګوټ کې نصب کو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې الرکن والمقام دا رکن حجر اسود او دا مقام ابراہیم یاقوتتان من یاقوت الجنہ دا دو د یاقوت کانی دی او دا د جنت د یاقوت راغلی دی او طمس الله نورهما الله ردی اغا نور ختم کړي دی دا ډېر نورانی کانی دی الله تعالی ردی په نور باندې پرده راوستره ولولا ذلك لاضاء ما بين المشرق والمغرب کچره فرض کا دغه پرده الله تعالی اوچته کړه نو د مشرق او د مغرب منځ کې تمام دنیا و روحانه شي دې تو کانو د لاسه چې کله دا حجر اسود یې په دې ګوټ کې کېښودو د دې حجر اسود نه یو نور اوچت شو هغه نور د خانقاوې نه څلور طرفونو ته دا چې کوم حدود د حرم دي نن سبا دا نور ته هغه حدود حرم پورې ورسېدو نه ابراهیم علیه السلام راکوز شو او دا حدود د حرم یې مقرر کړو د حرم شریف باقاعده خپل حد دی چې په حد کې دنه پابندۍ دي چا کار یو سړی نشي کولی مطلب ښکار کولو ښکار باندې کې پای کې او قتل و غارت بدن نه کې د خپل پلار قاتل تم دنه سنشي ویلي که هر څنګه باغي انسان دی او که قاتل دی او که بل څوک دی دا غوینه تویول په حدود د حرم کې منع دي زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي که یو سړی باغي دی او فسادي دی او قاتل دی هغه په حرم شریف کې دننه پناه واغسته نو دننه مه قتلوه هغه باندې خوراک او څښاک بند کړه اوبه ولم ملیږي خوراک ولم ملیږي تنګ به شي خامخا تکه انسان یو ورځ به ناره تېره کړي 2 ورځې به تېرې کړي په 3 ورځ خامخا دې بار راتښتي به نه به خامخا د حدود د حرم نه بار روځي چې کله حل ته راغی نو هلته کې راونیسي او بیا په قصاص وغیره جاري کړي لیکن په حدود د حرم کې دننه هغه ته رسنې شوی دی دا نور چې دغه ځای پورې تلو یا ابراهیم علیه السلام په مقام ابراهیم باندې ودرېدو او اعلان یې وکړو چې الله تعالی خپل کور تیار کړو نو تاسو د الله تعالی د کور زیارت وکړئ او قصد وکړئ په هغه وخت کې چې کوم انسان په کوم شکل کې مو کم ژوندي و هغه ټایم کې او کم د خپلو پلارانو په شاګانو کې او که نطفې وې هغې چې چا لبیک ویلی دی نو اوس هغه انسان چې دنیا ته کله راغی بیا نو چې چا روح لبیک ویلی دی هغه اوس بیت الله شریف د بازي عمرې دپاره او د حج دپاره او چې چا هغه اوده او یا بل ځای کې او په بل څه باندې نو هغه ته به زیارت نه نصیب کېږي بهرحال ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف دویم تعمیر کړی دی بیا وروسته بیا نور تغییرونه شوي دي ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف دا دروازې لاندې په ځمکه باندې دا درشلې لاندې په ځمکه باندې لګولې وه
اوس خو نن سبا ډېر اوچته ده. نن سبا خو چې انسان د بیت الله شریف په ویښ کې ودرېږي او په پنجو باندې شي او لاسونه بره کړي نو ایله درشل ته لاس رسولی شي او یو عام انسان نشي رسولی. دا اوچت دی. دا اصل کې دا د مشرکین مکه او دا کار کړو. دی په خانقاه باندې خپل اجارهداري کړې وه چې زمونږ غواړو بیت الله شریف به یو سړی طاهریږي چې مونږ نور نه به ځي. یو زمانه کې به په بیت الله شریف کې دننه مونځ کېدو. د بیت الله شریف نه بار نه دننه پکې مونځ کېدو. نبی علیہ السلام به بیت الله شریف کې دننه مونځ کو په دې کوټه کې خانقاه کې دننه. دا چې کله بیا وروستو افراد سیوا شو خلک ډېر شنو بار بیت الله شریف کې هغه مونځ شروع شو. ان ابراهیم علیہ السلام یو کار دا کړ چې دروازې لاندې په ځمکه باندې راغولې وه، بل دروازې ته بورډ او تاله نه وه، صرف یو دروازه وه. دا چې کله تبع الحميري، حمیر یو بادشاه او تبع په نوم باندې قرآن کریم کې دا نوم راغلی دی، تبع الحميري. دا د نبی علیہ السلام نه 200 کاله مخکې یا 1000 سال مخکې راغلی دی. دا د نبی علیہ السلام چې په مدینه منوره کې کوم کور د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ دغه کورم تبع الحميري جوړ کړو. دی اصل کې د یمن نه راغلو، په سمرقند او بخارا باندې حمله وکړه، واپسې کې تنو په مدینه منوره تېرېدو. په مدینه منوره یو ورځ حمله وکړه لیکن کامیاب نشو. په 2 ورځ په 3 ورځو هلته ورته یهودو ووایي چې ته دا علاقه نشي اخیستی، دا علاقه د آخرني نبي او دلته هجرت وکړي. ده ویې ښه. ده په نبی علیہ السلام باندې غایبانه ایمان راوړو او باقاعده یو خط یې ولېږو. هغه خط روح المانی را نقل کړی د نبی علیہ السلام په نوم باندې چې زه راغلی وم خو زما تاسو سره ملاقات ونه شو. که چېرې کله هم تاسو راغلئ او زما دا خط تاسو ورسېدو نو زما ایمان قبول کړه. او دا خط بیا هلته 2 چته کور جوړ کړو د نبی علیہ السلام د جومات ته مخامخ او هغې کې بیا یو چې کوم کور والی وسولو ایله خط ورکړو چې تاسو یې خپل اولاد ته ورکوئ تر دې چې آخري نبي راشي چې هلته دا خط میلو شي. نبی علیہ السلام چې کله هجرت وکړو او د نبی علیہ السلام موخه قصوه هغه دغه کور ته مخامخ کېناسته. د نبی علیہ السلام په هغه کور کې بیا اوسېدو، خطو ته باقاعده میلوم شو. نو هغه نبی علیہ السلام دغه ایمان قبول هم کړو. دغه تبع الحميري د خانقاهې ته قبضه هم واچوله، بوړ یې متواچو، تالې متواچوله. ابراهیم علیہ السلام دغه 2 دروازې جوړې کړې. دویم دروازې 2 کړې. یو دا زمونږ چې کوم خانقاهې ته مخکو، مونږ بلکل د خانقاهې دروازې ته مخکو، یو دې طرف ته بل هغه بل طرف ته. او بل کار دا وکړو چې دا کوم حتیم دی دا د ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې په خانقاه کې دننه داخل او حتیم. نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه، بخاری کې روایت ده، نبی علیہ السلام عائشې ته چې عائشې زما 3 خبرې ولغواړي چې وې کوم خو نیکو ما او وجه دار چې مکی والا نوی مسلمانان شو. نو اصل که زه دا کار وکړم نو مکی والا چې ته مرتد نشي، هغوی به چې تا خو زمونږ هر څه ختم کړو، زمونږ تمام نشانات تا ختم کړو. دغه یو نشانې زمونږ د ابا او اجدادو پاتې وه، هغه هم ته ختمې. نبی علیہ السلام لا جوانو الکوانې کې و چې سیلاب راغلو. دې سیلاب ته ام نحشل ویل کېږي، ډېر ناشنا سیلاب و. نو دا خانقاه بالکل ډکه شوه.
او دا دیوالونه کمزوري شو. نو تر دې چې قریشو سره غم شو چې خانه کعبه نه ورځېږي، نو دوی دوباره تعمیر کو. د تعمیر دپاره دوی دا اعلان وکړو چې هر سړی به خپلې حلالې پیسې حلال رزق هغه به دې تعمیر کې لګي به. دې چې کومې پیسې راغونډې کړې او بیا دې انجینر راغوښتو، هغه ته وی چې وګوره چې په دې پیسو به څونه ځای جوړ شي. هغه د پیسو اسټیمیټ ولګو، اندازې ولګوله چې دا کم موجوده خانه کعبه را د حتیم نه علاوه دومره ځای پې جوړېږي. نو دوی چونکې حرامې پیسې په دې کې لګونه، نو دا موجوده خانه کعبه دوی په دا حلالو پیسو باندې جوړه کړه او حتیم ترې نه بار پاتې شو. دې کې هم د الله تعالی ډېر لوی خیر و. د الله تعالی په هر کار کې لوی خیر وي. خانه کعبې ته سړی دننه نشي تللی. اوسو نبی علیه الصلاة والسلام دننه ورغی خانه کعبې ته چې راووت او خفه و. عایشې ورته ولې یره خانه کعبې ته دننه لاړم، خو اوس به هر سړی دننه راتلو کوشش کړي او موقع به ورته میلاویږي نه، نو خفه به یې پړه کې به یې ارماني. ځکه پیغمبر چې یو کار وکړي نسي چې رما همداسې وکړئ. یا عایشې ما هم غوښته چې دننه لاړه شم، لیکن نبی علیہ السلام زه حتیم ته دم خانه کعبې سره، نو حتیم کې دننه 2 رکعاته نفل وکړه. ګویا کې خانه کعبه کې تا دننه 2 رکعاته نفل وکړو. نن سبا الحمدلله هر چاته دا نصیب کېږي دا سعادت چې حتیم ته دننه ورتلی شي، نارینه مو زنانه مو، او خانه کعبې ته دننه خو الا ماشاءالله چې هر چاته نه نصیب کېږي. نو دې کې هم د الله تعالی ډېر لوی خیر و. نبی علیہ السلام وفرمایل نو قریشو دا 3 کارونه غلط وکړو. یعنی د ابراهیم علیه السلام د بنیادونو خلاف وکړو. یو ته حتیم بار کو، دروازه یو کړله، هغه دویم یې تیوا سره، او دریم دا چې اوچته جوړه کړه بره. نبی علیه السلام زمانه غواړي چې زه خانه کعبه ونړوم او دا بیا ځمکې سره برابر کړم، دروازې ښکته راولم او دروازې وله 2 کړم او حتیم پکې داخل کړم. نیولې نه کې ویلولا حدثانو قومک، ستا دا قوم نوې مسلمانان شوي دي کې دومره تحمل نشته چې دا برداشت نه کړی شي. بیا نبی علیہ السلام وفات شو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 70 ته هجره کې او 71 کې راغی. هغه تر خپل ترور خبر یاد و د عائشہ رضی اللہ تعالی عنها. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ مو د مکه مکرمه، الله تعالی طاقت ورکړو، قوت او مال او دولت سره ډیرو. نه د خپل ترور خبره چې عائشہ رضی اللہ عنها ته کړې و، نا خانه کعبه ونړول او بیا د وی ښه شانتي جوړه کړه، حتیم پکې داخل کو، دروازې ولا 2 کړې او ځمکې سره برابر کړه. دروازې ځمکې سره لګولې. لیکن حجاج ابن یوسف ظالم چې دی، هغه عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه باندې حمله وکړه. په دغه کال باندې حج هم نو شوی. هغه غیر چاپه فوج غرزول او 73 هجری کې او په خانقاه باندې سنگساری وکړه، منجنې کې نسب کړې، غټې غټې ګولې او غټې اورې وشتو. د خانقاه دیوالونو سوځېدلو، خانقاه مو نړېده. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه دننه پکې شهید شو او بیا 40 ورځې د خانقاه نوارې په پانسې باندې خېجولو. اسماء رضی الله تعالی عنها چې مور ده، هغه ژوندۍ وه. هغه وکتلو چې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په پانسې باندې ختلی دی. نو هغې یو ناشنا جمله وویل،
ودا شه سوار لا اوسم لا د خپل اصل نه دی راکوز شوی. نو حجاج ابن یوسف لا شرم ورغه بیا د شرم نه راکوز کو. نو حجاج ابن یوسف بیا خانه کعبه شان جوړ کړي څنګه قریش جوړ کړي و دا چې کوم نن سبا ده. امام مالک رحمت الله علیه په زمانه کې هارون رشید بادشاہ چې کله راغی نو هارون رشید بادشاہ هغه امام مالک صاحب ته وایي چې زه خانه کعبه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طرز باندې جوړوم چې څنګه نبی علیہ السلام خواهش وو. اوس خو ان شاء الله سم بداسي او طاقت راکو ولا نشته چې بیا روانه کی لکه بنو عباس ول بیا الله تعالی ناشنا طاقت ورکړو. امام مالک رحمت الله علیه فتوا ورنکړه چې دینه د بادشاہانو لوب ما جوړوي چې یو بادشاہ یو شان جوړي بل بادشاہ به بل شان تی جوړي. ستان بعد بل بادشاہ براه چې دا خارشي جوړ کړی دی داسې جوړو ما نو د الله د کور احترام او تقدس به ختم شي بس مدک شان ټیک تا نو تر قیامت پورې وا خانه کعبه مدک شان تیر رواني چې څنګه موجود ده تر دې چې د عیسی علیه السلام نه بعد د حبشي یو سړی براشي خدل لجو ساکینو د حبشي یو سړی وي او هغه به خانه کعبه ټوکړي ټوکړي بکی خخت به کې دای نه بعد خانه کعبه پاتې نشي این بعد یا قیامت قائم شي. ابراهیم علیه السلام یو په خانه کعبه کې دن نه یو کند جوړ کړم هغه کند یو خزانه و د خانه کعبه چې خانه کعبه کې څوک تحفه تحائف نظرانی ورکین او په خانه کعبه کې دن نه پاکند کې پراتو چې دای ضرورت پای باندې پوره کیږي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو خانه کعبه کې دن ډېر زیات سرو سپین جمع شوي وو چاله ګولي نو عمر رضی الله عنه دا اراده وکړه چې دا سرو سپین په خلکو باندې لګو بیت المال کې او په غریبانو باندې لیکن عثمان رضی الله عنه دې منع کو ودا کار مکه ولی ودا کستانه مخکې نبی رسول الله تیر شوی دی او بکر صدیق رضی الله عنه تیر شوی دی او د نبی علیہ السلام په زمانه کې مسلمانان ډیر محتاج او غریبانان ډیر زیات او بیا د ابوبکر په زمانه کې مو اوس خو اسلام له الله تعالی ډیر قوت او طاقت ورکړی دی او نبی علیہ السلام دن ورغلم دی او دار سے لیدلیم دی او ستانه بعد ابوبکرم دن ورغل لیدلی دی هغه دا دوړ دا کارونه کې تی ولې کې بیا عمر رضی الله عنه کې دا ناشنا صفاتو چې کله د نبی علیہ السلام خبره به اورېدا یاد ابوبکر فورا خاموش بشو بیا یا به خپل رائے خپل تاویل اجتهاد به بالکل نکو. دې کې د نوسم دا صندوق پروت دی چې پای کې د خانه کعبه هغه نظرانی وغیرہ جمع کیږي. دی آیت مبارکه کې د بیت الله شریف دا د بنیاد نواله ترست مراحل پای کې بیانېږي. باقی تفصیل ان شاء الله سبا کې درس کو او کله چې مونږ وګرځو بیت الله شریف زید رجم کې د پاره د خلقو او زید امن اونی سے تاسو مقام ابراهیم در زید مونږ او مونږ حکم کړو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته دایته ډول پاک ساته کور زما د پاره طواف کوونکو او د پاره د اعتکاف کوونکو د پاره د رکوع سجدي کوونکو. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه خپل کتونکو ورونو ته دا درخواست کو چې تاسو یو زمونږه ویډیو پوره ګورئ کوشش کوئ چې کم سے کم د 10 منټو د پاسه تاسو یو زمونږ ویډیو ګورئ
بلکې تاسو تر اوسه پورې زمونږ دا چینل چې دی سبسکرایب کړی نه او تاسو نوې زمونږ د چینل ته راغلي یې، نو تاسو ته زمونږ دا یو خاص دی چې تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب هم کړئ او ورسره چې کوم د ګنټې دا بټن دا مو وهئ چې تاسو ته زمونږ هر نوې ویډیو هغه در رسي. او التجا تاسو ته چې زمونږ دا چینل اسلامي چینل دی، نو په دې باندې تاسو ته که زمونږ دا ویډیو خوښیږي نو تاسو په هغې باندې کمنټس هم کوئ، او که په دې کې چې څرنګه ستاسو کمنټس وي هغه هم، او چې ویډیو لایک کوئ هم، چې زمونږ دا چینل چې دی مخکې لاړ شي. نو دا تاسو ټولو ته زمونږ خواست دی. بلکې تاسو تر اوسه پورې زمونږ دا چینل چې دی سبسکرایب کړی نه او تاسو نوې زمونږ د چینل ته راغلي یې، نو تاسو ته زمونږ دا یو خاص دی چې تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب هم کړئ او ورسره چې کوم د ګنټې دا بټن دا مو وهئ چې تاسو ته زمونږ هر نوې ویډیو هغه در رسي. او التجا تاسو ته چې زمونږ دا چینل اسلامي چینل دی، نو په دې باندې تاسو ته که زمونږ دا ویډیو خوښیږي نو تاسو په هغې باندې کمنټس هم کوئ، او که په دې کې چې څرنګه ستاسو کمنټس وي هغه هم، او چې ویډیو لایک کوئ هم، چې زمونږ دا چینل چې دی مخکې لاړ شي. نو دا تاسو ټولو ته زمونږ خواست دی. بلکې تاسو تر اوسه پورې زمونږ دا چینل چې دی سبسکرایب کړی نه او تاسو نوې زمونږ د چینل ته راغلي یې، نو تاسو ته زمونږ دا یو خاص دی چې تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب هم کړئ او ورسره چې کوم د ګنټې دا بټن دا مو وهئ چې تاسو ته زمونږ هر نوې ویډیو هغه در رسي. او التجا تاسو ته چې زمونږ دا چینل اسلامي چینل دی، نو په دې باندې تاسو ته که زمونږ دا ویډیو خوښیږي نو تاسو په هغې باندې کمنټس هم کوئ، او که په دې کې چې څرنګه ستاسو کمنټس وي هغه هم، او چې ویډیو لایک کوئ هم، چې زمونږ دا چینل چې دی مخکې لاړ شي. نو دا تاسو ټولو ته زمونږ خواست دی. بلکې تاسو تر اوسه پورې زمونږ دا چینل چې دی سبسکرایب کړی نه او تاسو نوې زمونږ د چینل ته راغلي یې، نو تاسو ته زمونږ دا یو خاص دی چې تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب هم کړئ او ورسره چې کوم د ګنټې دا بټن دا مو وهئ چې تاسو ته زمونږ هر نوې ویډیو هغه در رسي. او التجا تاسو ته چې زمونږ دا چینل اسلامي چینل دی، نو په دې باندې تاسو ته که زمونږ دا ویډیو خوښیږي نو تاسو په هغې باندې کمنټس هم کوئ، او که په دې کې چې څرنګه ستاسو کمنټس وي هغه هم، او چې ویډیو لایک کوئ هم، چې زمونږ دا چینل چې دی مخکې لاړ شي. نو دا تاسو ټولو ته زمونږ خواست دی.